د خو نه ګناه کړې ده نه څه خطا کړې ده هسې بې سره له مړ کو دا ولې د ګناه څه کړې وه د عمر دپاره لرې کړو داسې په زړه سورې سورې کړم چې کور ته ننوځو د خور هم رامنډه کړي وایي زاهد دې راوستو د زاهد تپوس رانه زر کوي زاهد هم څوک وغاله یا هم راوستو ته خو وایي پلار وایي تا سره بدلو راتلو څه دې کوي ما له زوی راوله زه ولې زوی کوم ځای نه راولم زوی خو یې لاړو خلکو رانه ویوړو ته بیک و بیک وغاله خاوره کې راله ښخ کړو زه ولې زوی کوم ځای نه راولم خو نن سبا دا شان حالات راغلی دی چې دوست ستا ته غلي ستا مال ته غلي یا پولیس والا خو وایي چې هغه موږ کم از کم 11 کوکې راغونډې کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخونکی او مهربانه ذات دی دا ټیم کې زه د بادر کلی کندې مروزه کې موجود یم یو 2 ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې یو ویډیو چلیدا چې یو ډیر ښکلی ځوان ډیر مزیدار ځوان د دې کلي اوسیدونکی ځوان هغه په وینو کې لت پت پروت دی د هغه په لاس باندې راډو غړی په غاړه کې د هغه چین او په ګوتو کې د هغه دوه د چاندې ګوتمې په هغه ورځ خو د پولیس له طرفه دا بینا کېده چې د هغه شناخت نه شوی چونکې بیا چې کله په سوشل میډیا باندې دا ویډیو زیاته خپره شوه د هغه شناخت شو د هغه نوم زاهد و زاهد متعلق دا ویل کېږي چې زاهد د غټ اختر نه د څو ورځې مخکې کلي ته د خپل پلار د رونو خویندو د رشتہ دارانو سره د اختر مناولو دپاره راغلی او یو 20 ورځې یا یو میاشت پس نو راغلی 4 کاله پس راغلی یقینا دا خلک ډیر زیات په خفګان کې دي ډیر ظلم وسره شوی ډیر زیاتې وسره شوی زبا په دې معاشره باندې په دې موجوده وخت باندې دا روشنی واچوم چې انسان ته بعضې خلکو ته اړو دا علم دا پته کېږي لګي نه چې مطلب دا ما سره څه وشو خلکو خپلو بچو سره ډېرې خوارېنې کړې وي خو د بده مرګه څوک راپاسېږي او هغه په داسې ډزو ښکار شي چې 2 خاندانونه نه سره په بدۍ باندې ووړېږي بلکې هغه ډېر زیاتو ستونزو سره مخې وي د تاڼې د پولیس کچره او بیا د علاقو د چم ګوند کې چې کومې خلک خبرې کوي د سره دا شوي د سره دا شوي د سره به دا شي تفصیلا خبرې به کوو ما سره دوی ماماګان د والد صاحب دا ورونه ډېره ښکلې کورنۍ ده بادر کلی په ډېرو درنو خلکو باندې یادېږي السلام علیکم ورور وعلیکم السلام ستاسو څه نوم دی لما سالم خان زاهد ستاسو څه کېدو جی دا مې خوښی دی دی په وینو کې لت پت پروت دی د دې شاته پسې منظر څه دی چې لکه دی خو په دې ځای کې اوسېدوم نه دوبۍ کې به دلته به راغلی یو څو ورځو دپاره بیا هم دا د ډزو ښکار شوه دې پسې شاته څه داسې محرکات دي دا چېرته تللی و یاره جی دی خو موږ سره کور کې پروت و د پسې رنګو شو د ملګری و او هغه ورته ویل چې هغه ما سره لاړ شه راځه چکر و ده ورته چې هغه زه نشم تللی ده ورته موبایل بند کړو بیا ورپسې رنګونه وکړل بیا ورسره دی لاړو چې لاړو تقریبا 4 بجې وې چې دی کور نه وتی دی دغه 11 بجو پورې موږ ده سره رابطه کړې ده د موږ ته همدغه سړی ښودی چې زه هم ده سره یم واجد نامې ده دوم ده سره یم دغه رحمت سره یم دغه 11 بجو پورې رحمت سره و هغې نه پسې موبایل بند شو بیا چې موږ ډېر معلومات وکړو د شپې خو موږ ته میلو نه شو بیا هغه چوکۍ ته چې لاړم چوکۍ کې ما ته هغه وویل چې هغه چې موږ بېګا یې تقریبا په کم 12 بجې دې اوچت کړی دی او ما د لمغزي خانې ته وړی دی باقي موږ هغه بس راوستو دلته کې او موږ د حکومت ته دا خواست کړو چې موږ سره ولې دا ظلم شوی دی داسې ظلم خو موږ چا سره هم نه دی کړی چې څنګه ظلم موږ سره دي وکړو دا ولې دا څه ګناه ته کړې وه دی خو مېلمه و مېلمه راغلی و 4 کاله پس زموږ په زړه کې دې سړي وکړې دا ولې موږ ته د حکومت ته دې موږ مکمل ریکارډ راکړي چې دا په دې ګناه وجلی دی بس موږ به وایو چې صحیح ده ده خو نه ګناه کړې ده نه څه خطا کړې ده هسې بې سره له مړ کړو دا ولې دا ګناه څه کړې وه د زاهد د دې رحمت سره تعلق د څومره وخت نه و څومره ملګری و هغه چې دا خو بس تقریبا هغه زه به داسې ویم چې دا خو یو انډیوالي و او هغه ته یې ویل چې هغه زاهد ده لږ موږ له معلومات وکړه ده واده کویدن کوم ځای کې کړی ده بس دا هغه سیټ نه ده معلومات وکړو دا باجخیلو معلومات وکړو چې دا باجخیلو جینۍ ده او هغې کړې ده او په دغه طریقه باندې ده سره دوستي جوړه شوه
نو داسې څه دوستي ورسره نه وه نه داسې یارانه وه او بس ګپ شپ باندې دی به دغسې معمولي خبره اتره باندې دی بہت لوګان او بس مړی کو مطلب زه به دا ووایم دا زمان کتونکي هم دا ګوري چې لکه وخت نن سبا دا د اعتبار اعتماد وخت پاتې نه شو چې مطلب زه لاړم تا سره د اعتبار په اعتماد کې د دوستۍ په تعلق کې او تا بیا د بده مرګه داسې دی ووژلو چې لکه دا خو یو کور نه دی یو ورور نه دی یو پلار نه دی دا ما سره چې دا کوم ولاړي دا خو پوره یو غټ خاندان دی او د هر یو سړي په ژبه دا خبره دا راته ووایي چې تاسو ته پته څنګه ولګېده د زاهد باره کې چې مطلب پولیس تاسو سره څه معلومات شیر کړه چې نور د سره څه شوي دي لکه څو ډزې لګېدلې دی یا پولیس والا خو وایي چې هغه موږ کم از کم 11 کوکې راغونډې کړي دي نو زه پته نه چې 11 ډزه لګېدلې دی چا څو ډزه خو پولیس والا وایي چې ما 11 کوکې روچتې کړي دي خو ډېرې زیاتې شوي دي او د سره موټر سایکل هم څه پیسې هم ورسره وي یا د سره موټر سایکل نو خیر موټر سایکل باندې ما هغه لږ بوتلې ده خو پونه د سره دوه موبایلې وي او پیسې وي ورسره خپل کارډونه و بټوې وه دا هر څه نه وړي دي کاکا الله دې تعالی صبر درکړي او یقینا پلار ته دا ډیر زیات برداشت کول غواړي مطلب چې مونږ دا واقعیت روزانه فیس کوو خو هغه کورنۍ د پاره ډیر زیات مشکلې دي چې خپل ځوان وي ستا کور په سمبالو دوبۍ لري لګلې په هغه به مستا لکونه روپۍ لګېدلې وي دا راته وایي د زاهد د جون جوړولو د پاره خو به ډیر زیات ستونزې تیرې مشکلات پرې تیر کړي څومره خواري دي هغه سره کړې وه ډېره خواري مې کړې ده ورسره تقریبا د 1400 کالو 1500 کالو پورې چې بال بچ سره لوي کې بالغې هغه ډېر زیات هغه خواري غواړي خو د 1400 کالو 1500 چې شي او دې کله ته بار واسطې بیا د سترګو هر څه نه لري کې او څلور 15 کاله پس تاله واپس راشي بیا ظلم در سره داسې وکړي خلک نو دا هغه پلار په لبو بیا څه تېري ما ډېره خواري کړې وه د زوی دپاره ډېره د نور بال بچ ټول در 1400 کالو برابر مې کړو چې ښه هر څه ښه خواري مې ورله سره دیدله کړې وه بس دغه هلک ورپسې دغه کړی و دغسې طریقې وکړه د ماما چې څنګه بیان ورکړو تل یې د سره و چار دخي د یوسفچو واجد خان موږ سره هر رنګه هیلپ و دا کور په هلک په کور یې چاپه وواله اوس هم موږ سره په رابطه کې دی هغه سرجي او به دغه هلک د بوتل یې دی اوس نه پوهېږو چې دا ده کړی دی که بل کړی خو زموږ حکومت ته دا خواست دی چې زموږ د زوی قاتلان دې موږ له په لاس راکړي چې زموږ زړه ته سکون او قرار میلو شي موږ سره ډېر بېاندازې ظلم شوی دی ډېر زیاتې کړی دی کاکا زموږ په معاشره کې زموږ په خاندانونو کې چې کله هلک په خپلو خپو باندې ودرېږي د پلار او د مور ډېر غټ خواهش وي چې مطلب دې زوی له زه څېره په سر کما واده کما دا راته ووایه چې مطلب هغه څومره خواهش و چې یاره ماله کوژدن وکړه ماله واده وکړه دا معلومات راسره لږ شکر کې کوژدن هم ورله کله کړې سر جي کویدن هم ورلوس کړی دی یو کال به کېږي کویدن هم ورله کړی ورالو ورنه دا کشر رور دی وی د خیره دیم بار بوزم پړی ډېر ارمانونه وي پاپا دا به کوم پاپا دا به کوم هلته مې زی اغوستی دی داسې به کوم داسې به کوم مل ښه بچی چې څه دې خوښوي او دا دنیا دومره ظالمه دا ظالمان چې هېڅ دی راله هغه بچنګې پرې نه خو یو شي ستیم پرې نه په 5 تاریخ کې واپس باندې پلیټ و ټیکټ مې ورله کټ کړی و په 5 تاریخ واپس لو د 100 ورځو مېلمو د عمر دپاره لرې کړو داسې په زړه سورې کړم الله تعالی صبر درکړي او دا وخت زمونږ دومره بې حسه شو چې مطلب مونږ نه د چا هغه خوشحالي هم نه کتلی کېږي مونږ نه د چا هغه خفګان هم نه کتلی کېږي چې مطلب دې پسې به شاته کور کې به څه حالي لکه زه بالکل لیوانی ده لیوانی غریب ورشو ګوري په شپه ورځ هم ډاکټرانو له خوشي کړي بیخي لیوانی شوی دی چې مور حالات تاسو وکتو وایي په چې دا څنګه چلې په ژوندون دې مړی جوړ دی داسې ده چې شپه ورځ بل کار نیبو درې ډاکټرانو له د ټولو مشر زوی هم دغه اسری وه ودرېد ډېر امیدونه ته نه د هغې دومره امیدونه چې دومره مال نه چې څومره د هغه زوی نه امیدونه او ورڅه ورله دې ظالمانو تس نس کړه الله تاسو له صبر کاکا په دې را سره خبرې وکړي لکه دا وخت ډېر زیات بې اعتباره شو بې اعتماده شو پخوانی وخت په داسې و چې لکه د چا به اولاد نه و یا څه دغه نه نو هغه ملګری به د هغه داسې و چې لکه دا به د ده ملاتړ به یې ورور نه به یې کم نه ګڼلو دا اوس څنګه وخت راغو لکه چې ته په چا باندې اعتبار اعتماد نه شي په دې معاشره باندې یو دوه خبرې را سره وکړي یاره جي ستاسو ټولو نه اول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې د دې غریبانو لپاره تاسو راغئ او ستاسو د دې لپاره د اواز چټوئ یاره جي نن سبا ډېر بې اعتباره وخت دی هغه پخوا به دا کیسه وه چې دوست باندې به ټول اعتماد کولو په دومره به په خپل ورور نه اعتماد چې څومره به په دوست باندې اعتماد وي خو نن سبا دا شان حالات راغلی دی چې دوست ستا ته غلي ستا مال ته غلي ستا ته خدای خبر څه خبره ده چې تا یو دا شان ماشوم وفات کو شهید کو چې هغه
زه به د په ژوند به تاسو سره یو څو خبرې د باره کې وکړم. بالکل وکړه، بالکل وکړه. دا طاهر دی، دا د تره زوی دی، د ده خوراکیه ده کړې وه، خو ده بل واده بیا وکړو. دې پلار هم ورسره ښه خدمت کړی دی، ما ته پته ده، دې ټولو ته پته ده، خو زیات دې کې کردار د ده د مور دی چې دا ډېر واړه واړو دې سره او دې مور دا رالوی که دې ماما سالم دا ماما ګاندي ورسره و د دې سره حقیقت خبره به دا وي. نو لکه د دې مور دې نه ډېر زیات امیدونه وو، وړوکی و، کارونه به یې کول، هېڅ دره کې نه لګېدو، روټۍ دره کې هم نه لګېدو، خدای پې فضل وکړو، بار ته یې واستولو. نو هلته هم دې ماشوم دومره همت کړی دی چې د همت ته زموږ سلام دی چې چا سره په تنخوا لګیا و نو خپله ډیوټي به هم کوله او لایټ ټایم بیا نور کار هم کولو چې زما دا واړه رونه او دا مور په سکون شي او ما ته یو 2 مرلې لا 3 مرلې خپل د سر سوری میلو شي یو کور. نو د یو پلاټ هم اخیستی وی، د هغه د جوړولو خواهش کې و، خو غریب ستم پاتې نه شو. نو ډېر زیات ظلم شروع دی په علاقه کې، لکه دوست باندې څوک اعتماد نشي کولی، په رشته دار هم نشي کولی. نو دا ډېر بد حالات شروع شوي دي. زمونږ د حکومت نه، د ایس ایچ او صاحب نه او د سی سی پی او صاحب نه، ډي اس پي صاحب نه، هغوی خو ایس ایچ او صاحب خو د والد صاحب سره بار بار رابطه کې دی، الله دې عزت وکړي، خو بیا هم زمونږ د ټولو اعلی احکامانو دا خواست کوو، دا ورته منت کوو چې فوراً د چې کم قاتلان دي چې هغه ونیوی شي او هغوی ته سزا میلو شي. زمونږ د کتونکو تداو کې مونږ خبرې خو ډېرې زیاتې وکړي. زه به ما د کله چې سړی څوک وجني یا څه اخلي نو هغه یو ډز ولي، هغه سره هغه مړ شي، هغه شي. خو چې کله دا سړی څوک ډېرې زیاتې ډزې ولي، مطلب دی چې هغه ورته په زړه کې ډېر زیات خیرې وي، ډکه وي ورته. دا راته وایي چې د زاهد د مرګ پسې شاته څه داسې محرکات دي چې دته نه داسې دومره په سخت جوبل کو دی په بدو ډز ویشتی. یاره جی دا شنده چې د ستاسو خبره بالکل ټیک ته غل خو د خپل دغه سره کاري د نوالي یو ډز وکړي احتیاط دپاره ځان بچاو دپاره بیا ځي، خو ده سره انتهایي ظلم دا شوی دی چې ده سره کاموکته سوکته نو یو ځای کې لاس ورسره اچولی د هغې کې هم لږه وینه پرته ده، بیا مخکې جومات دی هغې سره هم پرته ده، بیا یو فرلنګ مخکې دی پروت دی، هلته زوبل شوی دی، وفات شهید شوی دی. نو لکه دی حتی وسه نه پرېښود. نو بس دې نه دا معلومیږي چې لا خو دا کسان د ده ښه پېژنګلو. تاسو څه وایئ چې دا چا دا کار کړی؟ آیا د چا په سر باندې پیسې اخیستې، اجرتي وي یا څه دغه څه کړی؟ نو د دې زاهد چا سره څه بدي نشته دی، دا غریبانان خلک دي، دا شل څه خبره نشته، هېڅ خبره هم د دې نشته چا سره څه مسله. اوس خدای ته پته چې دا څه وجوهات باید دی وجه کړی. کتونکو دا غمزپلي کورنۍ تاسو دا والد صاحب واورېدو، دا مشران واورېده، د نورو مشرانو سره به هم خبرې کوو د زاهد په ژوند باندې. کاکا تاسو سره خو زاهد په کور کې رالوی شوی و، ظاهره خبره چې څوک بهر ملک وي هغه زیاتره دلته په شم ګاونډ کې خپلو سره اکثر د شپې چې وزګار شي ډېرې ته راشي، په ویډیو کال باندې خبرې کوي. څومره څه خبرې مو سره هغه سره کولې؟ یاره جی ده سره خو موږ به صرف د روغ جوړ خبرې کوو چې بهر و، او اوس چې رالو تقریبا د 45 دن پس دی غریب وفات شو. به دغه به ویل چې ماما به دغه ته یو ځای دی د علم د خپل د پلاټ خاصوم د کور علمه چې دا واده مو کومه، زه دا واده چې کوم نو دارونه مې دیم د خیره له خشیدل هم کومه، خو بیا به کله کله ویل چې زه خو غټ داله شوم چې دارونه نه کوم ځان له کومه نه کوم مړه واده دې په اړه زه مو 10 کاله به تېروم بیا به راځم. ما ورته بچې یاران دوستان نشته دی، مه بچه اعتبار کوه، مه چا سره کښېنه پاسه، او به دغه 4-5 پس به ځي نو ښه ښایسته وخت یې کړه د خپل مور پلار سره او بار مه ګرځه. بعد دې چې دغه ورځ باندې لاړو تېر سهار کې بیا مونږ ونه لیدو، ده پسې مونږ ټوله شپه وګرځېدو خو دې مونږ ته میلو نه شو. چې مونږ بیا لاړو تانې ته نو مونږ ته ویل تاسو سره تصویر شته؟ چې مونږ ورته تصویر وښولو، دا خو بېګا لګېدلی دی، دا خو مونږ بېګا راوړی دی او مردخانه ته مو وړی دی، موږ سره لاړ شي چې دی یې راوړی. نو بیا موږ په خپل غم شو، نو ظلم راسره ډېر شوی دی او موږ سره حکومت دا مرسته وکړي چې زمونږ تپوس وکړي، مونږ بېوسه یو. الله دې تاسو له صبر کاکا ته راته ووایه اکثر چې کله داسې مرګ وشي زاهد خو لا زمونږ د سوچ د دغه نه دی وتی که نه، مونږ د کور ورګورو درشل ګورو چې یاره راننوتو یا داسې شو، اکثر خلک ذهن کې دا راولي، میندې هم ګوري پلار هم ګوري، آیا داسې ذهن کې راځي چې زه یم چې یاره زاهد را روان دی یا داسې څه کېږي؟ یاره جي بس اوس دې وخت کې خو مو بیخي بس د دې خفګان نه خبرې هم نشو کولی، کور ته هم نه ځو، چې کور ته نه نو د خور هم رامنډه کړي وایي زاهد دې راوستو. د زاهد تپوس رانه زغ کوي، زاهد هم څوک وغاله
یا راوستو ته خو پلار وې تا سره بدلو راتلو څه دې کوي مال زوی راوله زه ولې زوی کوم ځای نه راولم زوی خو یې لاړو خلکو رانو یوړو ته به خو به یې وغله خاوره کې راله ښخ کړو زه ولې زوی کوم ځای نه راولم چې بوږ ته نه نوځم مال زوی راوله د هغه جامې راوالي او ځان سره نږدې کړي ورته شي توپونه شروع کړي زما زوی راولي مال زه ولې زوی کوم ځای نه راولم زاهد خو ستا ورور او دا ورونه خو خپلو کې ډېر زیات ګپې شپې لګي مستې نه کوي اختر ته راغلی او تا ته به جامې کړې وې ځان سره به تحفې راوړې وې نور راته ووایه زاهد سره دې څه ګپ شپ لګېدلی دې ګپ شپ لګېدلی څه به یې درته ویل چې ما سره به دوبۍ له ځې واپس واپس دوبۍ نه رشته هغه ته یې لېږلم فرانس ته ښه هلته دې لېږم یو ځای ته مې اخرنی ملاقات دې زاهد سره کله شوی و د پیر په ورځ 12 بجې کرنه روډ کې وایسونه مایسونه به په واتساپ درته کول څه به یې درته ویل ګپ نه بس کال ډایرکټ سره کال باندې خبرې کوي ښه تا ته څنګه پته ولګېده چېرې زاهد وژلی شوی دی ته چېرته بیا غټه زه ماما سره کور کې وم چې په شپې ګرځېدو سهار پسې زه تللی وم پخپله ما د پخپله تللی وم کوم کوم ځای کې ګرځېدلی وې روډ پسې ته تللی وم خان ګاډۍ ته هم تللی وم رمداس ته هم تللی وم ټول ټول انډیګاګانو ته تللی وم کتونکو زه په دا خپل ریپورت په دې یو څو الفاظو باندې اختتام کوم چې لکه تا چې ځان ته کله د لستوڼي مار را پیدا کړی وي او تا ته دا اړو پته نه لګي چې مطلب همدا سړی همدا یار دوست چې کوم ما سره روزانه ګرځي د پلار د رور نه زیاته رابطه ما سره وي او بیا هم هغه زما قاتل جوړ شي یقینا دا په معاشره کې ډیر زیات سوالونه ودري خاص کر په خاندانونو ته چې لکه دا خلک به سبا ځي بیا په کچرو کې یو بل سره ولاړي دینه به ډېرې غټې بدیانې جوړېږي خو زه به دا ووایم چې الله تعالی هم چې د قتل په دغه باندې ډېر زیات خفه کېږي الله تعالی دې زمونږ او ستاسو په حالونو باندې رحم وکړي الله تعالی دې دا معاشره ډېره زیاته صفا کړي چې کم از کم مونږ پښتانه د خپلې مسلې د خپلې فیصلې د ډس په بنیاد باندې نه کوو ګوره دا ټول سپینګیري دي دا په ډېرو په خو خبرو باندې پوهېږي لکه دا پوهېږي که چېرې ستا دوی له ډکه وه یا نور عذر و ستا نوره څه مسله وه نو دې مشرانو سره به دې خبرې اترې کړې وي یقینا په دې خبرو کې خلک ډېر غټ غټ مړي دغه کوي د غټې غټې جرګې فیصلې کېږي په دغه مسلو حل کولو حل یې روځي لکه حل یې دا نه دی چې مطلب ته راشم او ډز یې وکړم او د بل خونه ورانه کړم الله دې تاسو له ډېر زیات صبر درکړي او موږ هم پولیس نه دا مطالبه کوو چې د قاتل دې ګرفتار شي او تاسو سره انصاف وشي والسلام